کافره شکر به په کفر وکړي که دې زمونږ مسلماني ولیده. دا هر څوک پیژني د دې نوم عیان علي دی او دا ټرانسجنډر دی. ټرانسجنډر داسې یو طبقه دی چې دا موږ ښځو نه هم لاندې ګڼو. ولې دا غریبانان د دې کورونه نه وي، کورونه یې بهر کړي وي، خو دې باندې ظلم کول، زیاتی کول، دا هم د خدای پیدا وخت دی. دا پښتنو سره خوند نه کوي. دې سره ظلم کول، زیاتی کول، د دې وهل ټکول، د دې کورونه نشته، کورونه نه یې راوباسي، تیم ټکوي. هر څوک د خدای پیدا وختي. د قیامت ورځې خلکو نه هیره دی، د حساب کتاب ورځې در نه هیرې دي. موږ خو هسې هم تباه برباد یو. خو زه یو خبرې ته حیران یم. زه دا وشو حیران دې ته یم چې که یو ځای کې چېرته داسې کیس کېږي، صحیح دی، د هغې دپاره اواز اوچتول هر چا باندې فرض دی چې اواز اوچت کړي چې یاره دا زیاتی شوی دی. خو د پښتنو مشره ډېر کم خلکو تباه او برباده کړه. کمو خلکو تاسو به هم ډېر لیدلی وي. د پلني به زه درته نن پوره حقیقت په دې ویډیو کې وایم. دغه خلکو پښتنو مشره تباه او برباده کړه. یو جنۍ به وي، د هغه به یو بربنډه ویډیو راغلی وي، هغه به 2 کسانو هم نه وي لیدلي. دغه خلک نامي ګرامي خلک، ښه عزتداره خلک به پسې راپاڅي دي چې پلانې ویډیو راغلی دی او په دې ویډیو کې کمنټ کې لینک دی او زه درته نن پوره حقیقت وایم. هلکه ستا پکې څه کار دی؟ نو دغه خلک هم ورسره پوره شامل وي. دغه خلک کوي داسې چې د پښتنو کم جرایم وشي، کم کرایم وشي، کم ځای کې غلط کارونه کېږي، صرف هغه ویډیوګانې رالي او پښتنو ته مخې ته پیش کوي، هغې باندې پوره آرټیکل یې لیکي. نو خلکو ته پته لګېږي دا پښتانه دي، دا ډېر بدبخته او ذلیله قوم دی. خدای ظالمانو چېرته خدای نه ویرېږئ. چېرته چې د پښتنو ټوریزم ځای وي، ښکلي ځایونه وي، یو ښه کار څوک وکړي، هغه رالی هغې باندې ویډیوګانې جوړوئ. بل به راپاڅي دومره ښه کنځلې به یې کړي وي، بل به راشي چې پلني داسې کنځلې کړي دي، تاسو په خپلو غوږونو باندې واورئ. 2 کسان به هغه نه ګوري، دا ورپسې راپاڅي په 2 لکو کسانو یې وګوري. دغه خلکو د پښتنو مشره تباه او برباد او ذلیله او رسوایي کړي دی. نو زما ټولو ته خواست دی، اول خدا خبره دی چې یو ویډیوګانې وي، دا عیان علي نه اوس ټرانسجنډر د دې نه ویډیو وشو، اوس ټول خلک پوسټونه ما ولیدو، زه حیران شم چې ویډیو به چا سره میلاو نه شي. دا خلک ذلیل او رسوا خلک دی. دې نه قیامت ورځ هیره دی، دې نه حساب کتاب هیر دی او دا ته نه هیر، دا دې نه هیر دی چې چېرته به موږ هم قبر ته کوزیږو، سوال او جواب به کېږي، قیامت دی لوی د محشر ورځ را روانه دی، هغه ته هیر دی. نو یو بل ریکوست زما دا دی چې د څومره هم ټرانسجنډر دي، دا اجراګان څومره هم دي، دا یو داسې طبقه دی چې دې باندې ظلم کول دا بالکل هم د حد نه وتلې خبره دی. پښتون سړی خو دا بالکل هم نه کوي او دا پته نشته چې د دې تپوس تاسو وکړئ چې د چا ظلم کړی دی، چا ټوپک پې نیولی دی، دا پښتون دی او که نه دی. خو هسې دا فضول پوسټونه کول یا ویډیو به یې چېرته میلاو شي، خدای نه ویرېږئ. قیامت ورځ را روانه دی، قبر ته به ځئ اخر. چېرته د پښتنو یو ښه امیج جوړ کړئ په سوشل میډیا باندې. چېرته که داسې سکرول کې هم ټیک ټاک نو کنځل به پکې راځي، که فیسبوک سکرول کې هم نو کنځل به پکې راځي. نن نه پس دغه کم خلک دي دا ډایرکټ بلاک کوئ، دا انفالو کوئ. دا خلک د پښتنو دشمنان دي او ځکه تباه او برباد یو موږ. مهرباني.